الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې کوم بخښونکی او مهربانه بادشاه. ګران قدرمنو، زه نن تاسو ته ښیم چې یو انسان د کور سربراز چې دی د کور دپاره څومره محنت جدوجهد او دغه کوي، هغه هر صورت باندې زه تاسو ته یو ډیمه ښویم. راځئ موږ سره اوسئ. جی قدرمنو، تاسو دا کتی شئ جی چې دا د سیمنټ دا بوجې چې میکسیمم دا غالبا 40 نه 50 kg دي. تاسو وګورئ جی دا یو د کور سربراز چې هغه څنګه په محنت او مشقت باندې د کور ټول نظام چلی، دا تاسو ته ښیم جی. دا زه خپل خویندو میندو ته دا هغوی دپاره دا سپیشل ویډیو ده چې خیر دی ګزاره کوئ خپل کور کې خپل خاوند سره، ولې چې دا کار ډېر سخت دی. قدرمنو، تاسو کتی شئ جی یو مزدور چې دی د کور هلې ځلې څنګه په سختۍ او څنګه په دغه باندې خپل کور دپاره کوي. تاسو کتی شئ جی دا وګورئ جی. قدرمنو، تاسو کتی شئ دا مزدوري ډېره سخته ده، ډېره ګرانه ده. قدرمنو، بس دا د نن ویډیو مقصد دا دی چې خیر د کور کې ډېر یو بل سره ګزاره کوئ او خویندو میندو ته وایم خیر دی خپل خاوندانو سره ډېر زیات ګزاره کوئ. دا غریب ډېر په محنت او په مشقت د کور هغه ټول معاملات دا کوي. ګوره د کور یو سربراهي او 9-10 کسان چې دی هغه یا 8 کسان یا 15 کسان خوراک څښاک والی، نو د ښځه او خاوند مثال د 2 ټایرونو دي. مشرانو یې چې یو ټایر پنچر شي نو بل والا سهاره ورکوي. نو خویندو میندو ته زه دا ګزارش کوم چې خیر دی که کور کې ډېر سخت حالات راشي نو ښځه او خاوند قرآن پاک کې الله تعالی لباس ویلی د ښځه او خاوند، هن لباس لهن. ښځه او خاوند د یو بل لباس دی، نو د یو بل شرم و حیا او پرده به ښځه او خاوند دواړه ږدي. نو زما خویندو میندو ته ګزارش دی چې ډېر سخته باندې ډېر تکلیفونو باندې تاسو ته هم پته دی چې دا سړی چې دی قدرمنو، تاسو کتی شئ چې په دې یخنۍ کې دا خوله تاسو کتی شئ جي. دا پوه شئ، خو لکه دا داسې محنت چې کوې که نه حقه لاره، نو د دې څه بل شانتې ضایع کوي په خوراک کې، پوه شئ. آخرت هم پرې ښایي حقه لاره مزدورۍ باندې، او داسې چې خاص کر 5 وخته مونځ اودس کې. اورې خویندو میندو ته به څه پیغام ورکړې دې هکله باندې؟ بس هغوی ته د الله د نیک هدایت وکړي. نو قدرمنو، تاسو کتی شئ جي دا د سیمټو د شګو دا دغه چې دی دا سړی خالی نشي دا کولی، او دا په دې پوڼکو باندې تاسو کتی شئ جي بره وړل او بیا هغه ځای ته رسول چې کوم ځای ته یقین وکړئ چې د انسان نه دی لاندې باندې نه خولې وځي. فضل اسلام، السلام علیکم. د نن ویډیو مقصد دا دی چې زما خوریانې موریانې هغه وګوري او چې خالي دا کې چې څومره سخته او څومره تکلیف یو کس تیری د خپل کور دپاره، نو څه ویل غواړې؟ ډېره سخته ده جي، په دې دور کې ډېره مشکله ده چې مونږ پوره کړو، خو بس الله پوره کولو والا دی. الله دې په مونږ باندې په ټولو باندې رحم وکړي او الله پاک دې زموږ حکمران الله چې کوم دی عقل او فکر ورکړي، امین، چې د دې مستقبل د دې ماشومانو مستقبل جوړ کړي. امین امین. بس زمون خدا رای دی، الله پاک دې په ټولو باندې رحم وکړي. امین. زما هغه خویندو له څه ورکوي پیغام چې کوم د کور لکه یو ښځه او خاوند خو د یو بل لباس وي، نو کور کې جنګ جګړې هم راځي او سخت تکلیفونه هم راځي، نو هغه خوریانو ته مې څه پیغام ورکوي چې ګزارې دپاره؟ بس هغې کې دا خبره ده چې که یو سخته کوي نو بل ته لږ پکار دی چې هغه د لږ نرم مزاجي استعمال کړي چې خپل کور کې پر امن سکون سره وخت تېروي.
او جنگ جګړو نه څه جوړېږي نه، دا خو بس شیطان انسان سره بس لږ ساعته پاره چې کوم دی دغه یې وروستو بیا مکه دغه باندې افسوس کوي چېرې دا خو مونږ ډېره غلطه وکړه، دا دې کور والا سره خو زمونږ ژوند دی، دې سره ژوند تېرو. نو دومره چې کوم یو کس لږ زیات دغه کوي نو هغه ته پکار چې بل لږ نرم شي او د خپل کور مزاج چې کوم دی روان کړي او خپل کور مستقبل مخکې ورسوي. ډېره مننه، ډېره مننه. دا جی موږ سره فضل اسلام او جی خوریانو ته هغه پیغام ورکړو چې لکه یو بل کور کې یو زیات سخت مزاج یا یو ګرم شي چې هغه لږ نرمي او خپل نرم مزاجي استعمال کړي، هغه کای ښځه او هغه کای سړی وي چې اگر ښځه زیاتې کوي نو سړي ته پکار چې هغه لږ خپل ځان دغه کړي چې د خپل کور بار چاته پته ونه لګي چې یاره بار زمونږ څه دغه دی او څه نه دی. ډېره مننه جی. ته فضل اسلام ویلو مقصد دا دی چې لکه ښځه او خاوند کې ډېر هلې ځلې راځي. خیر دی کو خاوند غصه کوي نو ښځې ته پکار دی چې لږ ورته صبر وکړي، او کو ښځه چاته غصه کوي نو خاوند ته پکار دی چې لږ د صبر مظاهره وکړي. ډېره مننه فضل اسلام. قدرمنو ډېر سخت او سختو باندې دا زمونږ دا ځوانان چې دي دا ډېر سختې سختې او ډېرې مرستې دغه کوي. نو زما خویندو میندو ته هم گزارش دی چې گزاره دې کوي کور کې خیر دی، هر رنګې ماحول هر رنګې حالات راځي تاسو ته لږ لاندې ځو او نور د دې په حواله سره تاسو ته مونږ خبر درکړو. قدرمنو تاسو کتی شئ جي دا د شګو بورې چې دا سړی لاندې هسې هم نشي دا کولی او دا په دې پوڼو باندې راخېجول ډېر د همت کار دی جي. تاسو کتی شئ جي. نو هغه خویندو میندو ته زما گزارش دی چې ګزاره دې کوي کور کې خیر دی، سختې سختې راځي. قدرمن موږ سره رحمان موجود دی ماشاءالله. دا ځوان دنه الله دې خیر وکړي، یو تقریبا 2-2.5 میاشتو پس انشاءالله ته د واده دی. ته د پاک له دو سره لږ خبرې وکړو. رحمان السلام علیکم. وعلیکم السلام. رحمان څنګه ښه ټیک ټاک یې؟ شکر ده الحمدلله. ښه څنګه د سړي کار سخت دی او که نرم دی؟ دا خو بس انسان چې یو څه وکړي بیا په خپله عادت شي. صحیح دی. او څه خپل زمونږ د خویندو میندو له څه پیغام ورکړې چې کور کې څنګه ګزاره کوي خاوند سره؟ یاره په دې بارې اوس څه نشم ویلی. واده دې لا نه دی کړی؟ نه مې شوی. الله دې خیر وکړي. قدرمنو دا رحمان موږ سره الله دې خوشحاله وساتي، خپل دیاړنې قضا کوي او پراپر خپل کار کوي. الله دې دله نور همت طاقت وکړي. راځئ قدرمنو چې لاندې لاړ شو او دا مرکه ډېره اوږدېږي. یو دوه خبرې نور رحمت الله خان سره کوو بیا تاسو نه اجازت غواړم. موږ سره اوسئ. قدرمنو یقین وکړئ چې ډېر سختې سختو باندې دا سړی دغې د خلکو بې عزتیانې هم خوري، د خلکو خبرې اترې هم دا زغمي. دا څه دپاره؟ دا یو کور دپاره، خپل بچو دپاره. نو چې دومره سختې سختې او د خلکو خبرې مړي نو زما خوریانو ته گزارش دی چې هغه خپل خاوندانو سره ډېره ګزاره کوي، ډېره زیاته ګزاره کوي. قدرمنو په تلو کې بیا هغه خوریانو له زه پیغام ورکوم چې خاوند سره ډېره ګزاره کوي او خاوند ته هم دا زما هغه خاوندانو د میسج دی چې هغه دې هم خپلې کورودانې سره ډېره ګزاره کوي، ولې چې هغه ستاسو د کور دوبي هم دی، ستاسو د کور ټول صفایي هم کوي، د بچو خصمانه هم کوي او دې سره ډېر تکلیفونه
او ډېر ازمایښونه هغې غریبې ته وي. نو زما صرف هغه خاوندانو ته هم نه، هغه ښځو ته هم نه، بلکې هغه خاوندانو ته هم گزارش دی چې هغه دې خپلې ښځې سره ډېره ګزاره کوي، ولې ټول تر معاملات په هغې ښځې باندې وي، غریبې باندې. نو زما سرې ته دې چې خویندو میندو ته هغو سره مې گزارش دی، او دې سرې زما دا هم گزارش دی خاوندانو ته چې هغه دې خپلې ښځو سره ډېره ګزاره کوي. رب ذوالجلال دې وکړي چې هر کور کې د امن او د سکون فضا پیدا شي او مینې محبتونه قایم شي. په ډېره بهانه خپل هوس جانشین ارماني له اجازت وکړي. د لوی الله په امان.